سټوډیو کې له ما سره موجوده دی محترم علاودین خلجي صاحب. سهار په خیر، سهار په خیر. زموږ په دې شو کې تا ته په راتګ باندې تو درکلی وایو چې کور ودان سر، کور ودان. ډېره مننه ستایره. نو یو جان مننه. نو علاودین خلجي صاحب راځو د موضوع خواته. لکه ما چې ویلې سي ډیجیټل سیفټي دا چشتي دا څه د چیش نوم دی او یو موبایل استعمالولو والا ته د دې په متعلق څه معلومات پکار دي چې دته علم وي؟ کور ودان وتریار صاحب او ډېر مهمه موضوع سره تاسو نن دا پروګرام ایښی دی. جی دغه ډیجیټل سیفټي یا سایبر سیکیورټي دا دواړه تقریبا ملتو چلته شي دي. په دې کې داسې دی پخوا به خلکو خپل په لیپټاپو یا په کمپیوټرانو کار کوي. په هغې کې به اکثره وایرس رالی او هغه وایرس به ورسته د کمپیوټر یا د ډیسکټاپ ډیټا به چې وله دا به در سره یا خراب کړله یا به در سره پورته کړله او یا به نیمه کړله یا به نیمه کړله یا به هغه داسې ولو چې د دې اکسس به د هغه خلکو سره ولو چې ده به د ستا ډیټا پورته کړله. بیا به اکثره په دا ډیټا کې ستا تصویران، ستا ویډیو وي، دا به موجوده ولې دا به اکثره خلکو ته ورسېدلې او بیا به د هغې بعد دا به دوی ایډیټ کړلی او بیا به مخته مارکیټ ته راوستلی یا به دغه کړی اوپن کړلی. نن سبا د هر بچی په لاس کې، د هر کوچني په لاس کې، د هر ښځې په لاس کې، د هر سړي په لاس کې موبایل دی. دا موبایل چې دی په دا کې موږ په دې باندې سر نه خلاصو چې موبایل د دوو شیانو دپاره مهمه دی او استعمال ضروري دی. یو خو ستا کمیونیکیشن، ستا د یو چا سره رابطه، د رابطې ذریعه ده. او اوس نن سبا رابطې ذریعه یوازې ستا د موبایل نمبر نه دی، ستا څو داسې سافټویرز دي لکه اوس واتساپ سلو، لکه اوس په دا کې فیسبوک سلو، په هغې باندې هم خلک کالز وغیره سره کوي. د دې علاوه څه نور داسې سافټویر لکه دغه دوه سافټویره نور دي. خبره داسې ده زموږ وروستی دا سافټویر چې دي دا پروټیکټډ نه دي، دا محفوظ نه دي. په دې محفوظ نه دي، ستا موبایل پوره محفوظ نه دی. دا سم سوي دي چې د ستا سره موبایل در سره دی، یو خاص قسم اپلیکیشن تا دلته ډاونلوډ کړي یا ستاسو په غلطي کې ډاونلوډ سولو. دا اپلیکیشن چې دی دا ستا موبایل ته رالی، د دې اکسس د بل سړي سره دی، د دې رابطه د بل سړي سره ده. دی ستا د موبایل کیمرې اونوی سي، دی ستا د موبایل نور سافټویر چړی سي او د دې حد پورې چې ستا په موبایل کې ستا د بینک اپلیکیشنان پکې کې چې تالته د بینک ډیلینګ پکې کوي، ستا د بینک پیسې ته یو اکاونټ څخه بل اکاونټ ته اړې، د دې پاسورډونه دی ځان سکی او بیا دا رقم سوي دي چې د انسانانو د بینکو سره پیسې غایبې سوي دي، بیا ته پسې ګرځې یا ته پسې ځې یا ته د بینک څخه معلومات اخلې. دا ډېر مسلې پکې پیښ سوي دي. یو شی درته ووایم، زه اکثره خپل په کور کې خپل بچیانو ته، خپل د کور زنانو ته یو خبره کوم. موږ دا په واتساپ باندې، واتساپ یو سافټویر دی چې خلک په هغې کې په آپس کې رابطه هم سره کوي. په هغې کې دی خپل په آپس کې ویډیو یا تصاویر سره شیر کوي، یو بل ته وراستی ویډیو کالز کوي. دا ویډیو کال خو خپل ځای دی یا وایس کال خپل ځای دی. د دې علاوه تا دلته یو تصویر راسته، دا تصویر یا دا ویډیو دا د هغه سړي پورې رسونګ علاوه دا یو دوه ځای نورم ځي. د دې خپل یو سرور دی، هغه سرور ته دا ویډیو ځي، په سرور کې به دا ویډیو پرته وي، د هغې بعد به کس ته چې تا چا تاسو ته ولیده دا ویډیو به هغه ته ځان رسوي. او نن سبا د واتساپ په دغه کې یو څو مسایل دا را روان دي. اکثره د زموږ وروستي دوستان یا قریبان یا هلکه احباب خلک تا ته یو میسج راسي چې یاره معذرت غواړم زما واتساپ هیک سوی دی، او که زما د واتساپ څخه تا ته څه میسج درغلی خیال کوه چې انټرټین یې نه کړي. هغه چې شي هغه ستا د ده په واتساپ باندې و تا ته میسج در وکړي چې زما پیسې په کار دي یا زه په هسپتال کې یم، نو برای مهرباني ما ته پیسه راواستوه.
نو ستا به ډېر د نږدې دوست ملګری خپل بدی قریب بدی او ستا به زړه پر دغه کیږي چې یاره دی په هسپتال کې دی او د په ډېر عمر کې ما څه دا یو خبره نه ده کړې د ته پیسه ورواسته او پیسه و بل سړي ته ځي و ده ته نه ځي یو خو د پیسو غلاس وله دویم دا خپل یو جرم دی چې ته د بل چا موبایل هکې او دا یو رنګ غلا ده جرم خپل ځای دی دا یو رنګ غلا ده چې دا ستا د موبایل څخه غلا کیږي او اکثره دا د فیسبوک ته تصویران ورکو فیسبوک ته خپل لوکیشن ورکو یو شی خو زه ته دا خواست کوم دا ډیر خلک د فیسبوک عادي وي دي په فیسبوک باندې تصویران ورکي بهشکه ورکي لیکن د خپل لوکیشن مو ورکوي نن سبا دور د لوکیشنانو نه دی نن سبا دور ستا دغه نه دی ته یو ډیر دوستانو ډیر شناخته مالدلی دي کدی و یو ځای ورسېدی دلته لوکیشن ورکي چې چیک ان مطلب زه دلته رانه وتلم و دا هوټل یا دا هسپتال یا دا ایرپورټ ته یا بل ځای یا کدی روان دی د کوټ سره باندې نو د هغې لوکیشن ورکي نو دا لوکیشنان چې دی دا و ډیر انسانانو ته ځي دا یوازې خالي ستا و دوستان ته نه ځي دا نورم پیلاویږي اوسه دي کې علاؤالدین خلجي صاحب ډیر اهم نقطې خواته راغلي یعنی لوکیشن موږ یو ځای ته ځو او یا څوک راته وایي سیاره لوکیشن راولېږه زه د دکان نه سم پیدا کولی یا افیس نه سم پیدا کولی یا ته چیرې ولاړې هغه ځای نه سم پیدا کولی نو دا صورتحال کوم ستا دا ګوره هغه لوکیشن دی چې ستا پریزنټ لوکیشن دی چې ته په واتس اپ هسته یو وی لایو لوکیشن لایو لوکیشن دوه شیان دي په واتس اپ باندې مې جاستو بالکل یو ستا پریزنټ لوکیشن دی یا پریزنټ لوکیشن ته واسطه وي چې یاره زه په دغه دکان کې یا په دا ځای کې ولاړ یم که تا ته دا ځای نه پیدا کیږي دا لوکیشن دی په دې راس هغه لوکیشن دا ګټه لري چې خالی دا هغه پوینټ چې کم پلازا ده چې کم دکان دی چې کم هوټل دی یا چې کم ځای ته ولاړې دا هغه ځای لوکیشن ولاړ سي یو ته لایو لوکیشن واسه لایو لوکیشن د 8 غنټې پوری اکټیو دی 8 غنټې پوری د ستا لایو لوکیشن اکټیو دی چې ته واچا ارچاته هسته هغه سړی د 8 غنټې پوری تا مانیټر کوي سي چې دا سړی دلته ولاړو د دا جبلاړي بل ځای د هغه جبلاړي بل ځای لوکیشن مسلسل تا پسې دی کنه مطلب ستا لایو لوکیشن دی تا خپل لایو لوکیشن استول نه نو دا یو شی درته وایم لایو لوکیشن که استه و هغه کس ته واسطه و چې یا ته په سفر روانه او ته غواړې چې یاره دا سړی په تا خبري لکه اوس ورور سولو پلار سو یا کور والا سوله یا خور سوله چې هغه ته لایو لوکیشن واسطه دا پتا خبري چې یاره ته د کوټي وته نو ته روان په اسلام آباد ته نو 8 غنټې پوری ستا لایو لوکیشن اکټیو دی که ستا په موبایل کې انټرنیټ ستا نو لایو لوکیشن اکټیو دی مطلب هغه په هغه ټیم کې بیا دی لایو لوکیشن نه ورکوي یو خدغه لوکیشن دی یو دا لوکیشن دی چې مې د هر شي مطلب ډیر خلک د دې عادي سي دي لکه خلک د نشو عادي سي د سیګریټو عادي سي نو نن سبا خلک د فیسبوک عادي سي دي بالکل یوازې فیسبوک نه دی سر ټیک ټاک دی انستګرام دی د دې علاوه د ګوتو لوی چې زده ازما په نظر کې چې ډیر سخت د وخت زیاده او ډیر سخت د دغه دی دا د ستاغه سناپ چیټ چې دی دا یو دارنګ شی دی چې د ستاسو په هر غنټه کې ستاسو یو تصویر غواړي یا ستاسو یو فوټو غواړي یا یو ستاسو یو شی غواړي ما خپل دا استعمال کړی نه دی او نه استعمالوم په دې باندې چې دا سکیور نه دی دا ستاسو د موبایل ډیټا وړي دا ستاسو د موبایل سره تصویران وړي دا ستاسو د موبایل ویډیوز درساخي ولته الته اکسس ورکي ستاسو د ګیلري اکسس ورکي ته چې هر سافټویر انسټال دی تاسو درې شي اندر کوي یو ستاسو د موبایل د کانټیکټ ستاسو چې کوم نمبران دي د دې رابطه چې نمبران دي د دې کانټیکټ ستاسو پرمیشن غواړي چې دا مش د اکسس کو کیا او ته که اوکی کې اکسس ورکې د بستا نمبرانم ګوري ته د ستاسو د ګیلري اکسس غواړي مطلب ستاسو تصویران
او کته نه کې ور دی وای یاره دا به لازمي راکې ول سنیپ چیټ به تصویرانو نه چلیږي او بغیر تصویر نه چلیږي او درم چې دی ستا د نوټیفیکیشن دی درته راستي هغه ته وای چې بای ماته دا الاو کا چې زه ته د نوټیفیکیشن اندر واستم هغه ډیر خلک هغه ملاو کی جی ټیک سو دی کې دا یو شی دی د سنیپ چیټ چې دی ما چې کوم لیدلې دي چې کوم خلک په دې عادي وي دي ته دلته ناشته ته بس د مځکې تصویر واخه هم اپلوډ ک هغه دا ستا ما خیال چې یو پوینټ تا ته درکې په هر منټ باندې په هر غنټه باندې په هر نیمه غنټه باندې او دا پوینټونه خلک په دې خوشاله کیږي چې ماته پوینټونه را روان دي څه پیسې خو نه در روانه خو پوینټ دی دا پوینټ کته ته نه در ورسیږي څه تاوان نه رسیږي لیکن خلک په دې عادي سول او خلک په دې عادي کړلې د دنیا عادي کړلې نن سبا هر ځوان هر جلی هر سیاسره یا هر بچی یا هر الک دا په دا شی اخته دی مطلب ما یو ورځ یو چا ماته یو ویډیو راواسته ولا په غیر لاندې لیکل سنیپ چیټ نو هغه ویډیو ولا د یو ټریول دا شزه روانه ولا نو د هغه ویډیو سنیپ چیټ ته ورکړی ولا بل چا ماته راواسول چې یاره دا بچی چې دا چیر روانه ده نو ما واغه ته جواب نه کیور لیکن واغه ته ما بچی تم ټلیفون وکي چې تا خپل لوکیشنان ولي خلکو ته استه ولي استه بالکل نو ته مطلب کته هوټل ته نه وځم تا یو ویډیو جوړ کړی دا کته ایرپورټ ته نه وځم تا ویډیو جوړ کړی دا کته یو خوراک کې هم ته ویډیو جوړه دا ته په فیسبوک یا په سنیپ چیټ یا ته ټوئیټر ته ورکې یا ودغه ته ورکې دا دن سبا ټیک ټاک چې دی ټیک ټاک او انستګرام نن سبا د انستګرام او ټیک ټاک هم خلک ډیر استعمالوي ډیر زیات ټیک سو هغه دا یو شی دا دی یو خواږي چې ته یو فروټفل سرګرمي ورسره کې مطلب ته یو شی زده کړه کې هغه لا فائدمند په دې کې ډیر شداسي ویډیوز ته لکه سی اس اس تیاریانه په درکې د پی سی اس تیاری په درکې انټرویوز ته څنګه ورکې خپل د کیریئر لپاره ته څنګه کاونسلینګ کېدای شي دغه ویډیوز ستاسو فائدہ درکې یو هغه ویډیو چې ته بس خالی خپل سات پر تیرې او هغه کې ته شروع او ته خپل ویډیو اپلوډ کړې خپل ځانم خلکو ته شو کې د دې شیان چې دي د دارنګ سافټویر چې دي دا ریلایبل نه دي دا پروټیکټډ نه دي دا ستاسو د موبایل ډیټا وړي بیا بعد کې کله ستاسو نظر تیر سي چې یاره دا خو ویډیو ما چاته نه داستولې دا خلک د په فیسبوک یا په دغه رااله نو دغه یو شی دی زموږ یو وطندار صاحب یو پروګرام کړو په یونیورسيټي کې جی بلوچستان یونیورسيټي کې مو موقع اس بي کې وومن یونیورسيټي کې موقع جی په دا پروګرام کې سر په مج په دا پروګرام کې چې دا کم ټیم د سایبر سکیورټي باندې مجلس وکي د ګردو زیاتو انجنونو سیاستو دا ومشته اپروچ وکي چې اوس خو مش دا تصویران اپلوډ کړي دي یا مش دا ویډیوز اپلوډ کړي دي یا چاته مستولې دي دا ویډیوز اوس واپس ریکور څنګه کو نو مش ورته چې دا اوس ریکوري نه دا چې سب لاړې اخو لاړې د بل د لپاره پام آینده د لپاره پام کوي نو دا چې کوم مش فیسبوک ته یا خاص طور واتس اپ سره کزه تاسو وطنیار سره یو تصویر درستوم دا تصویر زما استاد مابین ستاسو درسیږي یو ور خپل سرور ته ځي دا په سرور کې سیف کیږي بیا تاسو درځي او کله سرور هیک سلو نو زما تصویران زما ویډیو چې تاسو درسول دا دنیا ته وته او دا سیویم دی په انډیا کې د واتس اپ سرور هیک سوال دی هغه کې پاره کې ویډیوز وتلی ولې هغه ویډیوز د وجه سره ډیرو انجنونو او الکانو خودکشیانه وکړل دا بقاعده اون ریکارډ موجود دی